اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. علم تر الذی آیاتنی خبر دا آغا کسنا دا علم تر لفظی مانا خدا را آیاتا ندری دلی آغا کس نو آغا خوی لیدلی ذکرنے چاہتا پخوا زمانی کی صدا مردی وجی دیتا منگو رویت قلبی دزر دیدل دزر دیدل مانا یعنی تا نی خبر. علم تر الذی آیاتنی خبر دا آغا کسنا حاج ابراہیم چاگا آرگومنٹس کو ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربہ پباب دا پروردگار ددکے ان آتاہ اللہ الملک او اللہ تعالیٰ فرمائی زما ذات دات لے چے خلق دے پکی آرگومنٹس کی نا دا سپیریئر اتھارٹی کو صرف اوبیڈینس دے سچے اوبیڈینس تے بس وی نوی مانا آرگومنٹس پکی مکوا خو اللہ تعالیٰ فرمائی دا آرگومنٹس لکول دا غسڑی ابراہیم علیہ السلام سرا ان آتاہ اللہ الملک زکر چی اللہ تعالیٰ والا بادشاہی ورکڑے وا دے بادشاہی متکبر کرو نو دو شیونا دا سڑے متکبر کی یو دولت او یو منصب یو مال یو منصب دا سڑے متکبر کی او تر دے حد متکبر شی چی دے دا خدای ذات کی ہم بیا خبریں کئی دا پیغمبر پا ذات کی ہم خبریں کئی پا قرآن کی ہم خبریں کئی پا سنت کی ہم خبریں کئی پا دین کی ہم خبریں کئی او باعث سے یا دا سلسلے کی پیسے ور سرا یا دا سیدھا سے وہ ورکوٹ ہونے منصب ورطا ملاوی نو اس پتہ لگے دا کہ دا انسان ظرف دمرا مختصر دے ظرف فیل نہیں کنا لوخ ہے یعنی دا لوش دمرا مختصر دے کہ دا لوگ بندے مال برداشت نکلے شو دا خدای پا ذات کی خبر شروع کری دا پیغمبر پا ذات کی خبر شروع کری دا دل پر زید خبر شروع کری دا اولی ذکر چی ظرف مختصر دے دا لگے پیسے ور سر راغلی دی دغه پیسې برداشت نکړي شي یا ظرف مختصر دی لګ ورکوټه غو منصب ورته ملاو شو په هر څه کې خبرې شروع کړي. الله تعالی فرمایي چې دغه د دې سړی نوم نمروز سنو خلک ورته نمرود وایي نمروز دا ځال سره دی دا بادشاہ د ابراهیم علیه السلام زمانه کې. علم تر الی الذی آیاتنی خبر دا کسن حاج ابراہیم چاگا آرگومنٹس کول ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربی پباد پروردگار ددکی ان آتاہ اللہ الملکا او باعث پیداو وجہ داوا آتاہ اللہ الملکا چی اللہ تعالیٰ دلور کرو بادشاہی اذ قال ابراہیم واغوک چو ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی دی نمروز دا ابراہیم علیہ السلام نے تپو سکوی داتا چی رب 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 کے زمان رب دا رب سکتے دا رب سوک دے نو ابراہیم علیہ السلام ورطو ربی اللذی وی رب زما اغکس دے یحیی چی جوند ورکی و یمیتو امرگ راولی رب زما آغازات دے چی جوند ورکی او مرگ راولی دوی خواه دا ڈیفینیشن دے رب نو دو قیدیان راو گستر دا چرتنا پوری چرخینا صحیح دا پوری چرخینا چی پیبانی آرڈر شو دسو مونگو تا پانسی وائیو پدار کولو نو دو قیدیان را وستل وی گورا دی دوارو باندې حکم شوی دی دسو د پانسی کولو او د پدار کولو هغه یو ته تا آزاد شو او هغه بل ویری پانسی کوي نو نمروز وی که رب دیتا وی چې ژوند ورکوي او مړول کوي نو دی یو لما ژوند ورکړه دا بل مړک یو لما ژوند ورکړه دا بل مې مړک ابراهیم علیه السلام پوښي سړی خالص د خرو دی خبره کوي نه سړی دی یو لږ ژوند ورکړه نه دی ژوند دی پرې خو ژوند دی ورکړه ژوند دی پرې خو ژوند دی پرې خو دا بل مړکړه نه قتل کړه مرګ دیتا وی چې without using anything you decide to die. قال اوید انا احییتم جنورکم و امیتم لولکم. قال ابراہیم علیہ السلام فإن اللہ تاکیق سر اللہ تعالی آیاتی بالشمس رات للکین وربانے من المشرق دا مشرقنا سہر دانور چتر رو باسی مشرقنا
فاتی بها من المغرب راوستلو کت دین ور باندې د مغرب نه. اوس ابراهیم علیه السلام ور سره په سپلیمنټری او په ضمنی بحث کې ځان انوال نکړ چې ور سره نو بیا دارشتونی کولا چې نه دا تا چې څوک یو دی ژوندې پرې خو د بل دی مړکړ نه قتل لګا. صحیح. اوس دې ته بوا غیر مقصدی خبره کې ځان انوال کول. ابراهیم علیه السلام اډوا خبره پرې خو ده چې دې په خبره پوهیږي نه یو بل واضح دلیل ورته وایا. نو واضح دلیل ورته دا وی زما رب هغه دی چې دې نور خاتنه نور راخیږي مغرب باندې ډوبېږي ته د مغرب څخه راوخیږي. فبهت الذی دهشت زده حیران شو هغه کس کفر چې کافر شوی. ځکه سره بیا جواب خونو کو ورسو. اوس الله تعالی وای چې جواب ته مایل کړي دې خو بین الاقوامی دروغجن څه شو بین الاقوامی او مسلم دروغجنو. ابراهیم علیه السلام ته داوم ویل شو چې نه دا سحر د مشرق نه نور زرا خېجوم تخپل خدای ته وایي چې مغرب نه راوخیږي. ځکه دا به سره بیا چا فیصله کوله. صحیح. یو سره چې په دروغ باندې اون خلی نو بیا ورته رښتونی کولی شي بس هغه بیا ولاړ په جهالت باندې. نو کو نمروز دا ویل چې نه دا تا چا ویلي دي چې دا د مشرق نه روزانه نور ستا خدای راخیږي. دا روزانه د مشرق نظر راخېجوم تخپل خدای ته وایي چې د مغرب نه راوخیږي. صحیح. فالله تعالی بس دا جواب یې ورکړ. یعنی سړی دومره هیبت زده شو چې خبرې ته جوړ نشو. دومره هیبت زده شو چې خبرې ته پام نشو. ممکن ده چې رستوی بیا پام شوی یره ته دا مې ورته هغه ویلې سبا نه بل پام شوی ورته. صحیح. نو زمونږ وطن کې ضرب المثل دی. تاسو وطن کې به هم وي وایي د جنگ نه بعد چې د کومه چپېړه را یاد شي. تاسو چپېړه وایي تاسو وایي چپلاخ چې دا چپېړه او چپلاخه چې جنگ ختم شي د هغې نه بعد دې را یاد شي چې یاره که ما هغه شیرشاله داسې یو چپلاخه ورکړې نو هغه بیا د خپل مخ له راخلاصه کړه ځکه چې اوس دا کار نه ده. والله لا يهدي القوم الظالمين. الله تعالی ہدایت نو کوي قوم ظالمانو ته. او کلذی یا مثال د پشان د هغه کس دی مر غلا قريهن چې دې تیر شو په یو خار باندې شار باندې وهي خاویه ادا خار را پروته او غلا غروشیا سرد چتون خپلو یعنی مینز ټول ډیمالش شو. دا خار ټول ډیمالش شو یعنی لکه زلزلہ چې راشي او ارض خراب شي. قال ندی سڑیوے انا یحیی پس طریقہ با جوندے کئی عازے دے شارلا اللہ تعالی بعد موتیا پس د مکمل خرابہ یو دمڑے دود دینا. نو اس دے سڑی پا عقیدہ کے فرق نو دا یقین خوو چې اللہ تعالی د مرگ نه بعد جوندی کول کئی خداغی کیفیت بسی داغی کیفیت بسی. لکه مثلا اوس مونږ په دې باندې عقیده ده او دې باندې مونږ پوهیږو چې شیرشاه سالویج گاډي سمول شي خو مونږ چې صرف د کیفیت تاسو کو چې دا ته په څنګه طریقه باندې سمې نو دی وای دا زما یو میکانیک دی اغله بوزم هغه تاسو برابر کې نه وی ضرور پته نه لګي. تاسو یعنی کسیټ دي چې پټ کړی نه په کې تاسو د کمپنۍ سیټو لګي چې سړی وای نوې گاډي راوته درې درې ملي مال دې گاډي پیدا کنه اذا ته گاډي پکار دی بلکې ازار رضی الله درته رضی الله غفریه خرڅه کوي څه شاوله ته په 100 پیسې ها ستام چې ماشومان دوی شین دغه غمونه کوي. او زه په دا باندې ستلم چې ابو پلاس سلمان ریو بایسکل وای قال ان بلکې بایسکل نو وای مو ته کې خر وای ته وته کې خبر کوي خلک نه کوي ها پسې کوي نو شاک وسیله نه نه شهر نه بار فخرو کوي مستشاک وسیله کته من انزل نه کله ساعتكم باغونو پر سره باندې ال کوټ سودا کوي دا فاصله فخر شان اورل دی قضیه پر شنه دا نه کوي. قال انا یحیی هذه الله ندوی چې سرنګ بجوندې کیدا شار الله تعالی بعد موتیا پس دمړې دود دینا فاماته الله پس مړ اوسات دې سړی له الله تعالی مئات عام سلکالا ار دې سړی نومو حضرت عزیر علیه السلام سو فاماته الله پس مړ اوسات دل الله تعالی مئات عام سلکالا ثم باسا بیائی جوندے کدے قالا نو اللہ تعالی ورطوے کم لبستا سورہ وقت تیر کا دمڑے دو نہ بعد دمڑے دو ارے دے بیا جوندی کی دو میس کے سمرہ وقت تیر
نو اوس د آسمان ته وکتل، د آسمان ته وکتل، نو مثلا د وفات شو په 10 بجې سهار، وفات شو په 10 بجې سهار، چې کله خدای بیا را ژوندې کړ نو هغه د ماسپښین 1 بجه وه، سوا د ماسپښین 1 بجه وه، نو چې آسمان ته وکتل چې ټایم په دغه د ماسپښین وخت دی. اوس دې په دې کې کنفیوز چې دا هم هغه ورځ ده چې پکې مړ شوم که دا بله ورځ شوې ده، چې دا هم هغه ورځ ده چې کومه باندې زه مړ شوم. نو که هغه ورځ ده چې کومه باندې زه مړ شوم، نو خو 3 غنټې شوي دي، نو بعضه یوم څه لږه حصه د ورځې مې تېره کړه، او که نه 2 ورځ شوې ده نو بیا پورې ورځ مې تېره کړې او 2 غنټې د پاسه. قال دورته وی لبستو یوما، ما وخت تېر کړه د مرګ او د دې دویم ژوند میس کې 1 ورځ، او بعض یوم یا سیسه د ورځې. قال الله تعالی ورته وی نه بل لبست مئة عام، بلکې تا وخت تېر کړی دی 100 کاله، سوره 100 کاله. خو الله تعالی فرمایل چې ګوره زه چې کوم شی خرابولو نه ورکوم نو بلا موده پې تېره شي خو خراب نه کړم. نو تا سره 2 شیونه وو، یو تا سره خوراکو، په خوراک کې مونږ ورته انځر وایو، تاسو ورته وایي، او دا انځر داسې خوراک دی چې ډېر خرابېږي ډېر زر، په فروټو کې داسې فروټ ته ده چې ډېر زر خرابېږي. او بل د سره د انګورو جوسو، د انګورو جوس ورسره، د گریپ جوس ور، د گریپ جوس هم د ټول نه زیات در خرابېږي، خصوصا چې تا پریزرویشن نه کړي، نه کبي اوس یې 1 غنټه پسې ګوره شراب شوي ازګونه کوي. صحیح. الله تعالی ورته چې وګوره هغه کوم انذران چې در سره هغه کوم سفر کو نه دراغله، کوم جوس چې در سره د انګورو حکیم. فانظر الى طعامك، وګوره طعام خپلتا، وشرابك او خپل مشروب تا لیکوډ تا، لم يتصنع چې متغیر شوی نه دی. وانظر الى حمارك، نظرك الى حمارك، خر خپلتا دی ستا فردا. ولنجعلك آیة للناس، لنجعله ولنجعلك چوگرزو دا خروتا آیتا نشانی للناس خلق دا پارا. وانظر الى العظام، اگورت الى العظام اڈکتا، نو د سره دا کم خرچو ناغوم الله تعالی مړ کړو، نو دې خدای ډوم به راځوندې کا ورته د خر دې اډو کو ته ګوره، څه ګوره د خر دې اډو کو ته ګوره چې دې کې څنګه حرکت پیدا کیږي او بل ته څنګه رانځي کیږي. وانظر الى العظام، اگورت اډو کو دې خرتا کې فننشزها، جس رنگ حرکت ورکو مونږ دیلا، ثم نكسوها لحما، بیا غستو دې تغوشا. فلما تبین له، کلچ ظاهر شدتا پا مشاہدہ، قال عالمون دووے عالمو، زد مخکن پدے پویدم ان اللہ غلا کل شیء قدیر، چا اللہ تعالیٰ پاسیز بان قدرت لرون کے دے. خما صرف مشاہدہ کول غفتل، عقیدہ میں ہوا چا خدای مڑ جوندی کئی، خما قتل چا دا جوندی کئی یسنگا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب ارینی، آیاتا چو ابراہیم علیہ السلام اور رب زما ارینی و خیماتا کی فتحی الموتا، کہ سرنگ تجوندی کے مڑے، چھ مڑی سنگ جوندی کے، یعنی دا خو زما عقیده چې ته مړي ژوندي کولی شي، خو څنګه یې ژوندي کې؟ لکه نثار احمد ته مونږ ووایو چې په دې پوه یو چې ته د شی دا ریکارډینګ په کمپیوټر ورخېجولی شي، خو ته مونږ ته وښیه دا څنګه ورخېجې؟ د په هغه مهارت کې زمونږ شک نشته، خو څه غواړو؟ مشاهده غواړو. قال اولم تؤمن، اللہ تعالی ورتوی آیت ایمان نساتے، قال دوئے بلا او ختم، ولکن لیطمئن قلبی، خدا دیر پارا چی مطمئن شزر زما. قال اللہ تعالی ورتوی فخذ ارباتا من الطیر، تونسا سلور مارغان، تونسا سلور مارغان. نو علماء فرمائی چیوے دا چکن انیسا سوشے چکن، او یو شاہین اونیسا سشه شاہین، او یو مونږه مردار خور ورته زموږ وطن کې ورته گنجای وای، چرته کله کله چې لوی مردار او په ډیر دوره غټ شي وي په سره درې وجه ورته مونږ گنجای وای. پکا باشه اچھا. او سلورم هغه کاونټر، تاسو کاونټر څه وایي پیژن؟ کاونټر. نو دا سلورونه ونی سر الله تعالی ورته دا ټول سرونه ټکټ کا
سرونه کټ کړل وې دا وخت ولې یو ځای اوټکوا نو دا وخت ولې یو ځای اوټکوا سرونه ځان سره کا ادانو وخت ولا یو ځای وټکوا دا ستاله شار نه چاپیره غونه چي دي دغه مخلوط او مکس غوخه د دې په دې غرون باندې سر باندې لګل کېده نو ابراهيم عليه السلام یو غرته او خطل ترې شي خدای بل غرته او خطل ترې بل غرته او خطل ال تلګه اوس پته ولګیدا چې د هر یو مارغه د بدن اجزام تقسیم شيو سره مکسیو مثل یو مارغه د بدن سایز حالت پراتو سالت پراتو دغه رنګ بل صحیح ابراهيم عليه السلام ته الله تعالی وې ودا سرونه ځان سره ونیسه نو بس دغه سرونه ځان سره ونیسه او یو ورته आवाज وکړه نو ابراهيم عليه السلام وی تعالو راځي نو کتلې چې هغه ذره را الوزي یو بل جدا کیږي د کاونټر سره راځي د پکې باچا هغه باغې ته راځي د شاهین هغه شاهین ته راځي د چکن ته ورځي څلور ورځې هم دي شو الله تعالی ورته دا مشاهده دغه چل بکیږي قال فخذ اربعة من الطير فصرهن دا مائل کا یعنی عادت کا دوی الیک ځان سره ثم اجعل بیا وګرځوا او بیا واچوا غلا کل جبل په هر غر باندې د خپل شار غنا منهن ردوین جزءا سیسا ثم ادعوهن بیا دوی لپلن ورکا یاتینک سایا راضی بتاتا ردون وګړي وعلم ان الله غزیز حکیم پوشا تاکہ سر اللہ تعالی غلبے والا حکمت والا دے مثل الذین مثال دا کسان ينفقون اموالهم چه خرچ کئی مالون اخفل فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے کمثل حبت پشان دا غدانے دے انبتت سبع سنابلا چه غرا زرغن کی سبع سنابلا وہ وگی پس وگی فی کل سنبلت پہر وجی کی میں تو حبت سلدانی وی واللہ یضاعف اللہ تعالی سو چند کیدا ثواب لمن آغا چاہتا یشاو چیرا دیو کی واللہ واسع اللہ تعالی دا ورکل پہ اعتبار دیر فراخ دے علیم عالم دے الذین کسان انفقون اموالهم چدئی خرچ کئی مالون اقبل پلار دا اللہ کے ثم لا یتبعون ما انفقوا بیان نہ لگئی نہ ورپسین لگئی ثم لا یتبعون بیا ورپسین نہ لگئی ما انفقوا بخپل خرچ کو ورپسے منن احسان بادل مونږ احسان بادل وای ورتا لکه وسری سره د خیرات مهرات ور کړل یا سنی کی دی ور سره کړل دا اسبالک داغه نه خفشوي سړی پرون چالتن خطه ونه بیا دا خبره نه ده دسه ان پیسې ما درکړي یا هیلپ می در سره وکړو یا ملاتړ می در سره وکړو دا کول نشله مونږ دې ته احسان بادل وایو صحیح نو الله تعالی فرمایي چې کوم خلک خدای د پاره مال خرج کوي هغه چاته بیا دی نه ثم لا يتبعون ما انفقوا بیان لگئی اگر خپل خرچ کولو پس من احسان بادل ولا اذن ان ولا تکلیف ورکئی چې خرچې نه پکړی دي یا احسان ور سره کړی دی اوس کې تنګو مکه تکلیف کومه دې کښ نشي کوله ځکه دې زما د احسان الله تعالی دا خکر خو نه دی لهم اجرهم عند ربهم دوی لپاره دوی اجر دی پنځ د پروردگار دوی ولا خوف عليهم نه بیر دوی باندې ولا هم يحزنون بدوی فکر ملکیږي قول معروف خوږه خبره قول معروف خبره قول معروف معنا خوږه خبره ومغفرت مغفرت بخشنا خیر من صدقه دا بهتر دا صدقینا یتبعها اذى چې هغه پسې ولګي ور پسې اذن سپیره خبره نو چا سره د احسان وکړه یا خیرات دی ول ورکړه او سبا دی بیا ذلیل وکړه سبا دی بیا ذلیل هم کې احسان دی ورته ریاض کړه خلق وړاندې سړي پروند لږه مری دین بیا موږ تار کړه خوراک راولېږه یا موږ دله دوره پیسې درکړي صحیح د خلکو مخکې د ذلیل او رسوا ده نو الله تعالی فرمای د دینه خو چې پرون چې دنه وختنه کړي و یا د لوګي مړي ده چلته ورته خبره کړي چې بابا موږ معاف کا صحیح نو الله تعالی وی د خیرات نه هغه کار خو د دې صدقې نه هغه کار خو والله اللہ تعالی غنی بے پرواز دے حلیم البردبار دے یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم مباطلوا صدقې خپل بالمن پس بادلو باندې ته موږ بادلو وایو
صحیح والعزا اپا تکلیف رسولو باندې یعنی چې تا کوم صدقې کړې دي چې سره د احسان کړی دی سبا ورته یادې یا سبا هغه سړی په تکلیف کې دی وجه چې دې زما د احسان لاندې ما ته سویل نشي الله تعالی فرمایي تا هغه پرون چې کوم صدقه کړې دی هغه دې بیړه کړه داغه خیرات کې کوم ثواب او ختم کړو کالذی پشاندا کس ينفق مالو چې هغه لګي مال خپل ریا الناس د خلقو د خودنه لپاره د څه لپاره د خلقو د خودنه لپاره شو اپ لپاره خودنمایي لپاره ولا يؤمن بالله عقیدنا ساتنا الله باندې والیوم الاخر ان روز د اخرت باندې فمثله نو مثال د صدقې د کمثل صفان الپشان د اغمینی تیګه دي صاف تیګه څه صاف دا سوای لکه دا څه پستا مہینہ موږ ورته مہینہ وایو لکه مہینہ تیگا غلیه ترابن چاگه بان لگرد پروتی فاصابه وابلن ورسیگی اگه تتیز باران فتورکو سولدا نپریگی اگا مہینہ اگا گرد و غبار کی ختم شی نو اللہ تعالیٰ فرمائی دا چاچی صدقیو کئی سبای اگا سلیبان اگا احسان زباد کر یا اگل تکلیف ورکو دا تا لکه پا گٹ لگا خارا پاتا و باران پرایا خاو رہیولا دوم پا خپلر سبای دا سے تیز بارانو کئی طرح صفا پاتے شا د ثواب په اعتبار باندې صفا پاتې شه لا يقدرون على شيء دا دې ودره تبسم یې وای لا يقدرون على شيء لا يقدرون د قدرت نه لري على شيء پس سیز باندې مما کسبوا دا غشینه چې دوی کړل والله لا يهدي القوم الكافرين الله تعالی ہدایت نو کے قوم کافرانو تا ومثل الذين امثال دا کسانو ينفقون اموالهم چې غي خرج کوي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله دا الله تعالی د خوشنودۍ لپاره مرضات معنا خوشاله لپاره وتثبيتا من انفسهم اد هغه یقین په اساس چې کوم د دوی په زړه کې دی یعنی دا یقین د چې دا کومه پیسې ز خرج کوم په دې لار کې د دې په قیامت پر ورځ باندې الله ماده اجر راکړي دا یقین دی کما قال جنت د دې مثال په شان د هغه باغ دی بربوتن چې پوچا تزمکې کومه ځمکه باندې په لوړ ځمکه اصوابها وابل چاغیتا ورسید تیز باران فآتت کلها ناغی ورکلمی وقبلا فروٹ پل زیفین دیر زیاد زیفین مانا دیر زیاد فروٹ اوکر فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ کون رسید ورت تیز باران فتولن نوچت ازمکا دا اوچت شبنم پہ وریگی سپی کی شبنم پہ وریگی نا اللہ تعالیٰ فرمائی تول مانا شبنم چی شبنم بانم داغی سیرابی کیجی واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ پاک عمل چتا سوی کوئی لدن کے لئے ایود احدکم آیا خوخیو دتاسو ان تکون لہو چوید دو جنتن یو باغ من نخیل د خرماو و اعناب د انگرو تجری من تاتی الانہارو چروانی داغی دلان دنیرونا لہو فیا من کل الثمرات دد پاروی پدے کے من کل الثمرات ہر قسم فروٹ واصابہ الکبرو ارسید دتا الکبرو بوڑا والے یعنی دے بوڑا شا اللہ تعالیٰ فرمائیو سڑے دے خپل د کار کولو په قصب کولو باندې قادر نه دی ماشومان بچی دي خو یو باغ شته د اغین د ټول ضرورت پوره کړي نو الله تعالی وای چې واستبه دا غواړي چې په دغه بوډا حالت کې ستاغه باغ باندې افت راشي او ټول وسوځي باغ باندې افت راشي او په ذمہ دي هغه ماشومان بچیون دي دا غي در سره فکر فسړلې ونه کوي نو الله تعالی فرمایي دا کوم سړی چې ریاکاری کوي د خرچې نه بعد او د الله لاره کې د لګولو نه بعد دا داسې دی لکه په باغ باندې ځان له خپل اور واچي آیا ود احدکم آیا خوخیو د تاسو چې وید د پارا باغ من نخیل د خرما و عناب د انګورو تجری من تحت الانهار چې رواني داغیلا د نهرونه له فیا وید د پارا په دې باغ کې من کل الثمرات هر قسم فروٹ واصحابه الكبر اور سیدت بڑاوالے وله ذریت ارذر پارا اولاد و ضعفاء و کمزوری ارماشمان فاصوابها اعصار نراغ فاصوابها اعصار نور سید دی باغتا اعصار یو تیز سیلے تا سیلے وای تیز ہوا چو چلی گی
فيه نار چې پاغه کې د سوځولو طاقتو فاحترقت دا باغ سوځید. الله تعالی فرمایي تاسو دا غواړئ چې تاسو باغ سره دغه چلو شي چې تور ته حاجتمندو مې یسو کوم دا نه غواړي. الله تعالی وایي چې کوم خرج دې الله په لار کې کړی دی هغه پسې ما هغه سړي ته تکلیف ورکوا، مو ور باندې خپل احسان ذکر کوا. دا داسې لکه خپل باغ ته چې په خپل اور ورواچ. کذالک یبین الله دارنګ بیان الله تعالی تاسو الایات مثالنا لعلکم تتفکرون د دې د پاره تاسو فکر وکړئ. یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اتنفقوا خرچ کوئ من طیبات د حلال او اغنا کسبتم چې تاسو کوم ګټلې دي و مما اخرجنا لكم ادا اغه فصلنا چې راوستلې دي مونږ ته د پارا بین الارض د زمکینا خرچ کوئ د نقد مال نه هم اکم فصل چې کیږي دا غینم خرچ کوئ. ولا تیمموا الخبیث امیرا دکوی گندمال خپل من هداغینا تنفقونا چې خرج کوی لار د الله کې. لکه مثلا قندهار کې ډیر غنم شو نو یو غنم هغه دي چې صفا او وچ د سنبال کړ او بل غنم هغه دي چې هغه باندې دوه هفته باران وریده. سو شو دوه هفته باران اوس هغه دربجن شو موږ دربجن وایو دا ډوډۍ نه جوړیږي. نو تاویر اگر خدای په نوم به خیرات کړ سلوې داسې کار ما سره مو وخه ګندشه ما زما په اراده مو ورته. ولا تیمموا منتظر بالمثل دی وی بوډانه ډوډۍ په تنور کې ورته دا د بوډانه ډوډۍ په تنور کې ورته دا نه ټول د ایرو ګنده شو د څه شي د ایرو ګنده شو نه غیر واسطه خدای په نوم به ورکو. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون چې یقینا تاسو خرج کوئ د الله لاره کې ولستم بعاقذ اعلی کې ته په خپل قبولولو ته تیار نه کستا چا باندې حق وي او دغه څه ګنده شي ستا په حق کې تعالی درکې ته قبولو ته تیار ته ورته ما داسې شي درکړه. الله تعالی فرمایي ته ما په نوم باندې ګنده څه نه ورکې الا ان تقبضوا فی مگر الا چې شم پوشیو کې دې کې عالم او پوشه چې تا کی سره الله تعالی بے پروا دے حمید تعریف ویل شوی دی. الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو د خواراینا د فقر نه تا ته خبردار ګوره خرچي مرچي مکو اچھا خیرات ورته کې ځان لبوګه پادشي. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء الشیطان وسوسه کوي تاسو بالفحشاء د ګنده طبیعت. نو ګنده طبیعت ته بخل څه شي بخل معنا مایزه. والله یعدکم الله تعالی وعده کوي تاسو سره مغفرتا منه د مغفرت د خپل جانب نو فضلا او د مهرباني. والله واسع علیم الله تعالی واسع وسعت والد علیم علم والد یوت الحکمت ورکی الله تعالی دانشمندی. حکمت معنا دانشمندی او عقل مندی او په خبره پویدل. من آغا چاہتا یشاو چی ارادیو کی ومن یوت الحکمت اچالا چی ورکرش حکمت و دانشمندی فقد اوتی خیرا کثیرا نو ورکرش دت دیر لوی خیر وما یذکرو خو نپوئی جی دے خبر بانے الا اولو الالباب مگر دا عقل مالکان. ذکر بے عقل خلق کچھ بھی ای خیر دیتا ہوئی جی سڑی سر پیسے سو دی سر پیسے یا پراپرٹی سو رہا او دا عقل مالکان اگئی دیتا کوئی سڑی کے علم و دانشمندی سو رہا. وما انفقتم من نفقه اغه چې تاسو خرج کوئ د خیراتنا او نظرتم من نذر یا بطور وفای وعده ور کوئ سمال فان الله يعلم نو الله تعالی خبر دی غیبانه. وما للظالمین من انصار نشتر ظالمانو لپاره مددګاران. ان تبدوا الصدقات ک تاسو خکار ور کوئ چیرټي او صدقات فنعمای ان دا خبره ده. وَإِن تُخْفُوهَا اکتاسو پٹور کوئی صدقہ وَتُؤْتُوا وَالْفُقَرَاءَ ورکوئی فقیرانو تا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ دا دیر بہتر تاز پارا. نو دے دائے دو مسئلے دی. یو مسئلہ خدا دا چی اللہ تعالیٰ وی کخکارا ورکی خیرات تخلق قرآن دے چالا نو جائز خبر دا خوشی دا جائز خبر دا خو کپٹے ورکی چی سو کنوی نی دا دیر بہترین خبر دا چی پٹے ورکی چې څوک ونه ویني دا سره دا ډیره بهترینه خبره ده. وجه دا ده چې یو خو دا ته چې د خلکو وړاندې ورکې ممکن د شیطان د دوکه کې ریاکارای کې دی واچي څه کې دی واچي خود نمایي کې دی واچي نو ثواب به ضایع شي. او چې پټه ورکې نه ته خود نمایي خو کېږي نه ځکه چاونه وي دا نو دا یو خبره. دویمه خبره
چې یو غریب سړی ته ښکاره د خلکو وړاندې خیرات ورکې، دا لږې پیسې دې د زکات واخله یا دا لږه صدقه ده واخله. نا غریب هم انساني غیرت خو لري، انساني حمیت لري. د هغه په ذهن کې یو خبر راځي، کاش چې زه غریب نه وای، چې خیراتو ته خو مې لاس نه نیولی، چې زه غریب نه وای، چې خیراتو سره مې لاس نه نیولی. خلکو نظر کې به څومره سپک ښکاره شي. نو الله تعالی وایي چې ورکې ولا د خلکو د نظر نه پټ ورکړه، چې د هغې عزت نفس زخمي نه شي، چې د هغه عزت نفس مجروح نه شي. ځکه هر انسان څه لري؟ عزت نفس لري. نو د هغې عزت نفس هم مجروح کوه، یعنې د خلکو نه پټې ولا ورکړه. صحیح؟ دا دوه مسلې. او درېمه مسله ده چې ان تبدو صدقات، فرضي صدقه لکه زکات، فرضي صدقه لکه زکات، دا چې ښکاره ورکړې نو ښه خبره ده چې نورو خلکو ته ترغیب میلاو شي چې مونږ باندې هم زکات فرض دی، مونږ یې هم ورکو. او ان تخفوها نفلي صدقه، چې سړی د خپله ځانه ورکوي، هغه چې پټه ورکړي نو ښه خبره ده. دا درېمه خبره. څلورمه خبره، ان تبدو صدقات، که چیریټي ورکې ادارې له، څه ورکې؟ لکه مسجد ته صدقه ورکې، چېرته؟ مسجد ته ډونیشن ورکې. نو الله تعالی وایي چې ښکارې ورکې نو ښه خبره ده چې خلک تشویق شي، چې څه وشي؟ چې خلک تشویق شي. او چې ورکې یې فرد ته، نو هلته ښه خبره ده چې پټې ورکه، چې د هغې عزت نفس مجروح نه شي. فهو خیر لکم، دا ډیر بهتر د تاسو لپاره. ويكفر عنکم، الله تعالی به ورزی عنکم د تاسو نه من سیئاتکم بعضې ګناهونه ستاسو. والله بما تعملون خبیر، الله تعالی په چې تاسو عمل کوئ خبردار دی. لیس علیک هداهم، نشته د تا باندې هداهم هدایت د خلکو، یعنې ستا کار صرف دوی کنوینس کول دي. ستا کار او پیغمبر دا نه ده چې خلک به جنت ته رسي. جنت ته خو به دی په خپل کردار دي، په څه به ځي؟ په خپل کردار به ځي. نو پیغمبر علیه السلام ویل ما خو دومره ښه بیان وکړو، خلکو ته مې محنت وکړو، دا خلک ایمان ولې نه راړي. نو حضور علیه الصلوة والسلام به لږ دې سره اپسټ کېده. څه به کېده؟ چې اوس یو سړی لګیا دیني محنت کوي او خلک یې اوري نه، بلکې مخالفانه پروپاګانډا، نو سړی اپسټ شي ورسره. نو پیغمبر علیہ السلام له الله تعالی تسلی ورکړه چې ما ستا دا ذمہ داری نه مقرر کړې چې ته به د خلکو نه مسلمانان جوړې، ما ستا ذمہ داری دا مقرر کړې ته الله پیغام ورته ورسوه، بس تا ورسو نور بیا دی پرېږده. لیس علیک هداهم ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالی یهدی من یشاء، ہدایت ورکوي چاته چې وی غواړي. وما تنفقوا من خیر، هغه چې تاسو خرج کوئ د څه خیر نه، فلانفسکم، دا ستاسو د ځان لپاره دی. وما تنفقون، ان خرج کوئ تاسو الا ابتغاء وجه الله، مگر د الله تعالی د رضا لپاره. وما تنفقوا من خیر، چې تاسو خرج کوئ څه خیر، یوفی الیکم، داغے پورا بدل بدل کول شي تاسو، وانتم لا تظلمون، تاسو رضایته بنشي کوله. اوس الله تعالی فرمایي چې صدقات لومبه چا ورته، چې سه احسان کې لومبه چا سره وکړه. نو خدای وایي خصوصا هغه غریبانو ګوره چې هغه دینی خدمت ته ځان وقف کړی دی. څه ته ځان وقف کړی دی؟ دینی خدمت، یعنی یا جهاد ته ځان وقف کړی دی یا دینی علوم ته ځان وقف کړی دی. لومبنه استحقاق دا غي دی. للفقراء الذين، اغا فقیرانو تا احصروا فی سبیل اللہ، چا غی بند کړی شوی دی په لار د الله کې. نو څنګه بند کړی شوی دی په لار د الله تعالی کې؟ یعنی یا جهاد کوي یا علم دین حاصلوي، یا د علم دین خدمت کې علما دي. ځان له څه قسم مسم نه کنه. الله تعالی فرمایي باید چې دا احسان لومبه غي سره وکړي. لا یستطيعون، اغه وسن لري، نو وسن نه لري، فرصت ورته نه ملاويږي. موږ ورته فرصت وایو، فرصت نه ملاويږي ورته ضربند سفر کول پزما کې تجارت د پاره. ځکه کوس ټول مولیانو هم تجارت شروع کړ، نو بیا دیني خدمت کی لږ زور سره نه کی. اوس زه تجارت کوم، بیا دا سبق ور دا سبق کولو تیار. دا ټول راستړې مله کړ شیرشاه په شان په اکشن نه بدلل. نو بیا دا خدام بس لا قاو په خې شم دشم. صحیح، ځکه سهار به بیا 5 بجې اکشن ته ورځم. یحسبهم الجاهل، والله تعالی فرمایي چې کوم سړی د دې د حالت نه خبر، د دې عالم د حالت نه، د طالب د حالت نه، د مجاهد د حالت نه. صحیح، نو داغه خو عزت نفسي هغه چاته وای خو نه چراکا. نو الله تعالی فرمایي چې یحسبهم الجاهل، خیال کوي دوی باندې بے خبره سړی. د جاهل نه مراد بے خبره. اغنیاء، خیال کوي دوی باندې د مالدارو من التخفف، د دې وجه چې هغه ځان د سوال نه بچ ساتي. د خلک چانه سوال نه کوي، ګداګری
نه کوي. والله فرمائی چې تعرفون بسیماهم تبدوی پیجنې په نشانه او په علامې ردوی لا يسألون الناس الحافا دی غواړي نه د خلقو نه بالکل وما تنفقوا من خیر او هغه چې تاسو خرج کوئ د څه خیر نه فإن الله به علیم الله تعالی به باندې عالم دی الذین کسان ينفقون اموالهم چې هغه خرج کوي مالونه خپل باللیل د شپې والنهار د ورځ سرا په پټا او علانیه پخکارا فلهم اجرهم عند ربهم دوی د پارا اجر د دوی د پنځ درب د دوی ولا خوف علیهم نستر ير دوی باندې ولا هم يحزنون ان بدوی فکر منشي. نو بس مسله مخکې درې بار روانه اهمه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنة تلاوته على الليل وعلى النهار. او یو دعا کې مونږ ته شکر زموږ د حج سفر با برکت کې الله تعالی ټول مسلمانانو حج او عمره قبول کړي عبادت الله قبول کړي. الله تعالی تاسو ته بیا د توفیق درکړي. الله تعالی مونږ ته بار بار د توفیق راکړي چې خپل کور د حاضرې سعادت را نصیب شي. الله زموږ سفر با برکت کړي او د مناسکو کما حقه د ادا کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی.